ته علم ملاویږي د سید الکائنات د مشکات نبوتنا یو ذره وي داغه په مخ په درته ملاویږي دا تمام علوم مقتبس دي د مشکات نبوت د سید الکائنات نو داغه په ذات په درود شریف دا توفیق دا ډالې دا ډېر ډېر لګي ما درته کشته د دریاب غاړې طرف کلی دا اوس که پکې زه یو کنه زه خوخه مخپله ده دا موضوع ډېره طولاني وه چې یو میاشت پې زه وغږېږم نه ختمېده خو بس د یارانو اصرارو الله رب العزت په دې خبره ولمات او بیا تاسو ته عمل در نصیب کی دا زمونږ د دې علاقې یو بلکې زمونږ د ټول اهل سنت والجماعه یو ستر رهنما شیخ العرب والعجم شیخ الحدیث والتفسیر استاذنا ومولانا حضرت خلیل الرحمن علیه الرحمة والرضوان هغه مبارکو چې کوم کتاب لیکلی مجموع رسائل په نوم باندې هغه تاسو ځان ته واخلئ په هغې کې چې څومره مسایل دي اول خو عقاید د ماتوریدیانو او بیا منهج زموږ د فقهای کرامو بیا د علماء دیوبند چې کم حقانی علما دي لکه څنګه چې ما نه مخکې مولانا صاحب وضاحت وکړو ډېر کسان به زما باره کې دا یو پراپیګنډه کوي چې دا بریلی دی زه بریلی نه یم ما د اول نه د شروط الصلات نه تر دورة الکبرا زما چې څومره شیوخ دي دیوبندي علما دي و زه هغه علماء دیوبند منم و هغې ته په دواړو لادو سلام کوم کوم چې په فروعو کې حنفیان دي او په عقیده کې ماتوریدیان دي زه هغه دیوبندیانو سره وران یم چې هغه ثوابۍ والا سره تعلق لري یا نجد والا سره زه چې هغه دیوبندیانو سره وران یم نو بیا هغې ما بدناموي وي دا بریلی دی زه بریلی نه یم زه حنفي یم ماتوریدي یم بیا فخرا صیفي یم د علماء دیوبند شاګرد یم د هغې په تلمس زما شرف دی فخر پې کوم خو هغه دیوبندي علما چې حنفیان او ماتوریدیان یې ښه د عقید لګوم او دا مې چې دیوبندیت نه مذهب دی او نه دین دی یو نسبت دی لکه څنګه صیفیت یو نسبت دی مالکیت حنفیت یو نسبت دی یو نسبت دی خادمینو د دین ته یو نسبت دی که څوک یو کې قباحت ورکې نشته خو دین هم نه دی نو دغه کتاب کې د علماء دیوبند د هغې تقریضات موجود دي د هغې تصدیقات موجود دي د هغې عقاید موجود دي د هغې مسلمات موجود دي ځان ته یې والی دغه زموږ د صیفیانو عقیده ده ورکې وګورئ وما علی الا البلاغ المبین درود شریف ووایئ